انکه دامت برکاته دا ټکی ویل څنګه دي دا مهم د شرک لري کلمه د برکت نسبت د الله نه سیوا بل چاته نه کی دا سی ویل مناسب نه دي چې پلان کې دامت برکاته دا غلط کلمه وطن کې ساوي زمانه د خانقاه پر رب باندې قسم ترغه ساته با یوم لاهم چې پرې نقدم چې څومره د دین دشمنان دي ان اول بیت وضع للناس الذي ببکه مبارکنا بشکا ولنی کوټه چې وسکړل شوی د لپاره د خلکو خامخا کوټه ببکه هغه په مکه کې دا مبارکنا ډیره برکت ناکه ده طالبان ګوري دلته الله تعالی خانقاه کوټه ته نسبت ته مبارک کوي دی والی مولا خبرې مې اورېدې هغه وایي چې چاته دا ویل چې دامت برکاتهم العالیه یا کوم یو عالم یو بزرګ نامه ذکر کو دغه نو ورسته بیا وایي دامت برکاتهم العالیه وای دی وای چې دا ویل ناروا دی او دا شرک دی وای ځکه چې مبارک یو ذات الله دی الکه بدی مسنه پويږي چې یو مبارک دی یو مبارک دی الله ذات مبارک دی برکت اچون کوي بس صيغه د اسم فاعل او غیر الله مبارک دی ځکه چې الله تعالی مبارک ګرځولې دی برکت په کې اچولې دی نو ګوره خانقاه کوټه ته الله تعالی مبارک ویلا وهابیان من وایو چې دا خوارج څه خلک وایي چې لکه تاسو ولې ورته خوارج وایي موږ وایو لکه نظریه عقیده چې څنګه د خوارجو ده دا د وهابیانو لکه د برکت په مسله کې د خوارجو کوم نظر دی عمدہ نظر د برکت په مسله کې د وهابیانو دی ورسته حواله زه درکوم معتبر کتاب دویم ځای سوره ال عمران وګورئ آیت نمبر دی 96 او سوره انعام آیت نمبر 155 باندې الله تعالی قران کریم ته نسبت مبارک کړی وهذا كتاب انزلناه مبارك على ودا کتاب قران دی چې موږ نازل کړی دی مبارک دی مبارک حضرت عیسی علیہ السلام مبارکی سوره مریم آیت نمبر 1 وجعلني مباركا اينما كنت دا ویل چې زالا ګرځول یم مبارک چرته چې یم زه وګوره عیسی علیہ السلام خپل ځان ته مبارک نسبت وکړي او بوت الله تعالی نسبت مبارک کړي سوره قاف وګورئ آیت نمبر 9 ونزلنا من السماء ماء مباركا على ومن نازل کړی د اسمانه او به مبارکي دا مسجد اقصا نه غیر چاپی رسمي کې تعالی مبارک نسبت کړي سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله هغه مسجد اقصا چې دا غیر چاپی برکت اچولې دا خو د قران کریم تاسو ته به تور نمونه یوسف آیاتونه پیش کړل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم غیر الله ته نسبت مبارک کړي لکه د روزي میاشتې ته د مبارک نسبت کړي شعب الايمان د امام بیهقي او جل پنځم صفحه ده 243 حدیث نمبر 3314 حدیث مشکا شریف کې هم ذکر دي کنز العمال کې هم ذکر دي یا ایها الناس قد اضلکم شهر عظیم شهر مبارک شهر فی لیلۃ خیر من الف شهرنا ای خلق قد اضلکم بتاکید سره سوره واچول پتاسو شهر عظیم میاشت لوی شهر مبارک میاشت مبارکه ګوره د روزه میاشت ته مبارک ویل په سنن نسائی کې هم حدیث راغلی دی جلد 1 صفحه 209 اتاکم رمضان شهر مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې رالو تاسو د روزه میاشت مبارکه نو د روزه میاشت مبارک نسبت وکړي قران کریم ته هم الله تعالی نسبت د مبارک کړي چې کومه سوره انعام آیت نمبر 155 تر ذکر کو په کوم شپه باندې چې قران نازل دی هغه شپه تعالی نسبت مبارک کړي د قران کریم سوره دخان آیت نمبر 3 ان انزلناه فی لیلۃ مبارکه علاوه بشک قرآن نازل کړي په شپه مبارکه باندې نو بیان چې وایي چې غیر الله ته نسبت مبارک کول ناروا دي او شرک خبر نه د قرآن خبر دی نه د احادیث نه خبر دی او دا شرط د بخاری شریفه جلد نمبر 1 کتاب التیمم کې هم دغه حدیث ذکر دی امام بخاری څو زیاده حدیث ذکر کړی دی په کتاب التیمم کې حدیث نمبر 134 او بل ځکه هم امام بخاری په دغه جلد اول صفحه 500 او اتلس باندې هم دا حدیث ذکر کړی دی 3000 باندې التکی اسید بن حسین رضی الله تعالی عنہ هغه ول ما هي باول برکتکم یا آل ابا بکر یا آل ابي بکر ندی دا اولنې برکت ستاسي اے آل اے خاندان د ابو بکر حضرت عائشہ رضی الله عنها هغه هار رخصوي او دی هغه په ذکر چې او بنوي بیا هغه چې تیمم آیت راغلی نو اسید بن حذیر رضی الله عنه ویل چې ما هي باول برکتکم ندی دا ستاسي اولنې برکت اے خاندان اے آل د ابو بکر وګوره اسید بن حذیر صحابي دی او دا ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه خاندان ته د برکت نسبت وکي اوس لازم هغه یو حواله درکوم چې ما ویله د برکت په مسله کې څنګه نظر او عقیده د خوارجو د بدعتانو د هم دغه شان ته د وهابیانو مولا خو دا تقریر تاسو واورئ چې هغه وایي چې دامت برکاتهم العالیه دا ویل شرک څه چې وایي غیر الله نسبت مبارک
دا سیر اعلام نبلا ده امام زهبي کتاب دی جلد 9 صفحه د 140 ترجمه د امام احمد بن حنبل رحمه الله. د امام احمد بن حنبل سے زوی دی نامه د عبد الله ومن آدابه قال عبد الله بن احمد د امام احمد بن حنبل د آداب ندام ده چې د زوی فرمایي زما خپل پلار مالی دلی یاخذ شعره من شعر النبي صلی الله علیه وسلم فيدعوها على فيه يقبلها. خپل پلار مې ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ویښته ور سره هغه به خولې تر نږدې ک بیا به خپل ک او دام وای چې رايته يدعوها على عينيه ما کته چې زما پلار دغه ویښته د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د خپل سترګو سره لګوا ويغمسها في الماء دا مې هم کته چې زما پلار د ویښته په اوبو کې واچوه ويشربه هغه وب به اسکله يستشفي به هغه به شفا طلب کوله د الله تعالی نه. ابدان فرمایي چې وکاسه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا زما پلار په میراث کې پاتې شوی و او د تر رسیدلې و د په پاکي وبس کله او د زمزم او وبس کله یستشفي به هغه به شفا طلب کوله ويمسح به يديه ووجهه د زمزم په وبو باندې به مخ انزلو د برکت لپاره هغه به لاسونه انزله. د دین ورسته امام زهبي وایي وقد ثبت ان عبد الله سال اباه دا خبره ثابته ده چې حضرت عبد الله د امام احمد بن حنبل سے بچی د خپل پلار د امام احمد نه د پښتنه او سوال کړی عمنا يلمس رمانه منبر النبي صلی الله علیه وسلم ويمس الحجره النبويه. دا هغه چا مبارک چې کوم انسان رسول الله صلی الله علیه وسلم د منبر لرګي مسکوي او هغه الله تعالی د برکت په نیت باندې یا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حجره مبارکه هغه الله تعالی د برکت لپاره نو د دې مبارک پښتنه کړي و د امام احمد بن حنبل نه. نو امام احمد بن حنبل ورته لا ارى بذلك باسا زه د دې مبارک هیڅ باک نه غنم یعنی دا ګناه پکې نشته دا یو جایز کار دی یو روا عمل دی. د دې څخه ورسته امام زهبي خپل فرمایي اعاذنا الله واياكم من راء الخوارج ومن البدع. زه د خپل ځان او ستاسو لپاره د الله په ذات پناه غواړم من راء الخوارج ومن البدع د خوارجو د رایه او د بدعتیانو د رایه. ګورې امام زهبي د برکت په مسله کې دلته چې څوک غیر الله ته نسبت د برکت نه مني نو هغه ته خوارج وایي او موږ هم وایو چې وهابیان خوارج دي. امام زهبي وایي چې دا خوارج دي.